ابراہیم علیہ السلام سکا فرشتی علی قرآن کی دی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ملائکو پہ ابراہیم علیہ السلام باندے سلامو کو د زیر وطور کو د بچی ابراہیم علیہ السلام وطر سلام جواب ورکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چی افش السلام چی تاسو سلام عام کئی یو روایت کی راغلی دی چی وہ صحابی تا پوسو کو چی ایو الاسلام خیر د اسلام پا خصلتونو کی کم یو خصلت بہتر دے ورتے وہ فرمائل تطعم الطعام پا خلق باندی خوراک کا وکا اللہ وسوتا قدر کڑی وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف او سلام کوا کسوک پی جنے و کسوک نے پی جنے چاہ سر دی جان پہچان و تعارف شتے و کنیشت دے دا اللہ دا رضا دا پار دا سنت پا نیت پہ سلام کوا حدیث کی راغلی چی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا کو پخپل صورت باندے پخپل صورت باندی یعنی اللہ تعالیٰ پخپل صورت باندی پیدا کو نیا خود متقدمین پا مسلک باندی عمل اکڑیشی و کما یلیق بشانی ہی دی وسر ہوئی چی سنگ دا اللہ شان سر مناسب یا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا کو بخپل صورت باندے یعنی باس خپل صفات پا آدم علیہ السلام کی خودل چی انسان حی دے جوندے دے سمیع دے بصویر دے علیم دے او دا قد چونو داش پیتا گزاو او نبی علیہ السلام فرمائی ہر یو جنتی با دا آدم علیہ السلام پر شکل مانی جنت داخلی کی یعنی قد بیش پیتا گزوی واللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام دوی چی لارشا چکل پیدا کو او پدی جماعت او پدی ٹولی باندی یعنی دا پرشتو جماعت باندی سلام واچوا او جدائی تا کم جواب در کی نو دا بستا استاد اولاد دا قیامت پوری دا سلام جواب ہوئی آدم علیہ السلام رالے او پا ملائکو باندی سلام واچو چھے السلام علیکم ملائکو تا جواب کیوئی چھے السلام علیکہ ورحمت اللہ حدیث کی دی چھے ملائکو پا جواب کی یو زیادی لفظ ذکر کو پورا سلام سنگ دے دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت تے چیو کس رالے اوپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی سلام واچو چی السلام علیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر سلام جواب ورکو اوی فرمائے چی دد پارا لسنے کئی شو بل یو کس رالے اغا سلام واچو چی السلام علیکہ ورحمت اللہ نبی علیہ السلام غتم دا سلام جواب ورکوی چی ددر پارا شلنے کئی اولی کلے شو درم کسرال اغا سلام واچو السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی صحابی تر سلام جواب ورکو اوی فرمائل چی ددر پارا دیرشنے کئی شو عام مشہور روایت پا خلقو کی دغا دے یر سلام بس دا ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے دے لیکن یو بل روایت کی راغلی دی دا معاذ ابن انس دغا روایت حغرہ نقل کی یغوی جو سلورم کسرالے او حغ سلامو کو جو السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ نو نبی علیہ السلام و در سلام جواب ورکوی چی در پار سلویخ نے کئی اولی کلیشی او بیا نبی علیہ السلام فرمائے چی ہاکذا تکون الفضائل یعنی چی سمر معروف او خیستہ کلمات او الفاظ پا سلام کی سوا کے نو پا ہر یو لفظ باندی با لس لس نیکی ورسر سوا کی رونو چی مونگ تاسو سلام کو چی پورا سلام کو کسو کوئی چی تم روگت سلام خوزنشم کو لے نو السلام علیکم تی پتی زبان دی وی او دا باقی کلمات تلک پا مزبان دی دان سروی چی ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ دا شان سوک چی بیار السلام جواب ورکی نو حقا دیم دا باقی کلمات بیا پا مزبان دی وی نو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بولا دا اجر و ثواب ورکی دا سمر لوی فضائل سلام راغلی او سلام اچول دا سنت تی علماء فرمائی او جواب ورکول دا بیا واجب او سلام ہر ځای کې اچول ندی علماء بعد زائنو کې سلام اچول ممنوع ګرځولي
فرمایي چې څوک روټۍ ته ناسي نو په هغه باندې به سلام نه اچي ځکه هغه خوراک کوي نو کیدای شي جواب تا ته درنه کی یا په جواب کې تاخير او رستواله کې انستاړه په خپه شي او ته وایي چې ما سره سری چې ما ته سلام جواب را نه کو البته علماء وایي کې وسړې وګې دي او یو داسې مجلس تلال چې خلک به روټۍ ته ناشتي او د نیت ته چې رزوګې شوم چې دای سره روټۍ کې شریک شم نو خیر دې بیا سلام واجی نه غي ودوي چې راځم موږ سره کینا دغه شانتي سوچ د قران مجید تلاوت کوي ذکر او اسکار کی مشغول دي منستولاړ دي مطالعه کوي کتاب ګوري نو پاغه باندې سلام نشته څوک دعا کوي علم دي مناجات کوي رب العالمین سره نو په دې باندې هم سلام نه اچي او دغه شانتي علماء لیکلي دي چې یو سړی په ګناه کې مبتلا دی نو پاغه باندې هم سلام نه اچي او یو سړی قضای حاجت ته ناشته لوی بول کوي واړه بول کوي یا او د سوچي نو په دې باندې به هم وي سلام نه اچي رونو دا سلام چې دی نو یو عجیب دعا ده بس او په دې کې د الله تعالی دی یو نوم ذکر دی چې هغه سلام دی تا چې په چا باندې سلام وکړو د دې مطلب دا دی تاغه ته دا ضمانت ورکو چې زما د طرف نه تا ته به هیڅ جانی او مالی نقصان نه رسی هیڅ دینی او دنیاوی نقصان به زما د طرف نه تا ته نه رسی هغه چې تا ته سلام جواب درکې نه هم تا ته دغه ضمانت درکو شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله ورعاه لیکلی دي چې دا سلام یو داسې دعا او یو داسې کلمه ده چې د چا په حق کې دا قبول شوه نو د دنیا او د آخر د خیر د پاره بس در پاره کافی ده تاسو مر خپل دعا ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته او په دې کې د الله تعالی د نوم د سلام ذکر دی هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام الله تعالی د نوم د سلام ذکر دی پکې او ورونو مونږ تاسو ټول سلامتیا ته محتاج یو چې مونږ ته الله تعالی جانی او مالی سلامتیا راکړي خیر او برکت راکړي الله تعالی مونږ ته دینی او دنیاوی سلامتیا راکړي او خیر او برکت راکړي په دنیا او په آخرت کې نو دا سلام عام کوي نبی علیہ السلام فرمایي که څوک پیژنې او کنه پیژنې بس پاغه باندې دا سلام اچوا او بیا په حدیث کې دا طریقه راغلی ده چې یسلم الراکب علی الماشی یو سړی په سورلۍ باندې سور دی انو دیو په پیاده کس باندې سلام والماشی علی القائد یو سړی پیاده روان دی او بل ناس دی نو دا کوم سړی چې روان دی په لار باندې نو سلام به دی اچي دغه شانتي ماشوم به مشر باندې سلام اچي والقلیل علی الکثیر لک کسان به ډیرو کسانو باندې سلام اچي دا د سلام طریقه درنو او په ماشومانو باندې سلام راغله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو څو ماشومان باندې تیر شو نو حدیث کې چې سلام په واچو نو تاسو به وایي چې اوس په حدیث کې تیر شو چې کشر به مشر باندې سلام چې نبی علیہ السلام د الله لوی شان ور کړی دی د امت روحانی پلار دی او په ماشومان باندې سلام واچو علماء و یاده د تواضع او د شفقت د اظهار د فاره او یاده چې نبی علیہ السلام په لار باندې تیرېدو نو په ماشومان باندې سلام واچو یاده چې ماشومان ته تعلیم د فاره نبی علیہ السلام دا سلام واچو په غیب باندې حدیث کې راغلی چې تاسو کله کور ته دنه کېږئ نو سلام اچوئ انس رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا بنیا اذا دخلت على اهلك فسلم يكون برکتا عليك وعلى اهل بيتك بچی چې کله کور ته دنه کېږي نو سلام اچو الله تعالی به دې سره تا ته هم برکت درکړي او ستا اهل بیت او کور والته هم الله تعالی برکت ورکړي او چې بیا کله واپس وځي حدیث کې راغلی د کورنا نو بیا په اهل او عیال باندې سلام واچو حدیث کې راغلی څوک چې سلام کې مخکیواله کوي البادئ بالسلام بریء من الكبر دنه به الله تعالی د تکبر او د لوی د اماده او باسي ان اول الناس بالله من بدا بالسلام یقینا نبی علیہ السلام فرمایي په خلقو کې د الله تعالی مغفرت او د الله تعالی رحمت ته قریب هغه خلق دي څوک چې په سلام نه ابتدا کوي او په سلام کې پهل کوي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي
تا دومره لوی عمل او د فضیلتونو نه ډک او د خیر نه ډک او په یو بل سره مینه محبت په دې سره پیدا کیږي. نبی علیہ السلام یو حدیث کې فرمایي چې تاسو تر هغه وخت پورې جنت ته نشئ داخلي دي د سو پورې چې تاسو ایمان نه ونړئ او تاسو تر هغه وخت پورې کامل ایمان والا نشئ جوړې دي د سو پورې چې تاسو یو بل سره مینه او محبت د الله تعالی د رضا لپاره ونه ساتئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل آیا زه تاسو ته یو داسې کار وښیم چې کله تاسو هغه وکئ نو تاسو به یو بل سره په منځ کې مینه او محبت پیدا شي. نبی علیہ السلام فرمایل چې افشوا السلام، تاسو سلام عام کئ. بیا نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو په سلام کولو کې د يهود او نصاراو سره مشابهت مکوئ. اسلام یو مکمل ضابطه حیات ته د غیرو طریقو ته محتاج نه دی. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. نو د يهود سلام د ګوتو په اشاره سره دی داسې او د نصاراو سلام چې په سلوټ سره دی. اسلام وی جنت دا اشاری نشته او غیرو سره مشابهت نشته دی. سلام د بارا په شریعت کې الفاظ مشروع شي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. ها علماء لیکلي کې یو سړی لري د ته په لار باندې را روانه نو ستاغه ته سلام کې نو ستاو ازل د کې نه رسی نو تاغه ته لاس چتول شو په دې شبانه با السلام علیکم د الفاظ بره وای او کدی اونم دا د يهود او نصاراو سره مشابهت شو او د دینه په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دا. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د سلام کولو. سلام وکړو د الله تعالی د رضا لپاره او په هر چا باندې وکړو او دا پیغام تمام مسلمانانو ته ورسوي چې دا د خیر او د برکت نه ډک کار دی. ګورئ الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د رضا لپاره په یو بل باندې سلام